امریکای او د ایران چې کم جنگ روان دی نو د هغې په منځ کې مذاکرات هم روان دي او په یو بل باندې حملې چې دي دا هم کوي. ایران چې دی پرون بیا 2 جهازونه چې دي هغه د امریکې هرتاو کړي دي. د اوسه پورې امریکې دا نه منل چې زموږ جهازونه هرتاو شوي دي، خو اوس ومنل چې یو جهاز زموږ هرتاو شوی دی او دوانه پایلټان چې دي هغه په ایران کې کوشي. ایران و چې یو موږ نیولی دی او د بلې دا خبره کړې ده که چا دغه ونیولو نو هغه له به موږ انعام ورکوو. خپلو عوامو ته ویلي، ایراني عوامو ته وایي که چا دغه ژوندی ونیولو نو هغه له به موږ انعام ورکو. او د ایران د طرفه دا وینا شوې ده چې 2 جهازونه چې دي دا موږ هرتاو کړي دي او په کوم ځای کې په ابنای هرمز کې چې دی د هغې په خوا کې دغه وروشتي دي او د هغې ملبه چې ده دا هم ښوولی شوي ده او د هغې تصدیق هم شوی دی چې 2 جهازونه چې دي هغه د امریکې هرتاو شوي دي او پایلټ چې دی د یو خوا هغه ویلي چې موږ نیولی دی او په بل په سر باندې چې دی انعام یې ښودی دی او امریکې چې دی هغه هم ویلي دي د جهازونو د هرتاوېدو نه وروسته بیا هم دا خبره کړې ده خیر وایي که زموږ جهازونه هرتاو شي خو بیا موږ هم مذاکرات چې دي دا جاري ساتو. او ایران چې دی هغه د مذاکرات نه انکار کړی دی خو د دې نه مخکې هم ویلي دي چې مذاکرات چې دی هغه موږ د دې سره نه کوو. زموږ شرطونه چې دي دا به منلی کېږي د هغې نه وروسته چې دی مذاکرات چې دی دا موږ کوو. موږ هره ورځ چې دی وایي جنګ ته نه یو تیار چې هر ټایم به دی په موږ باندې حملې کوي. بل دا چې په مذاکراتو په منځ کې چې دی هم حملې کوي. د دې نه مخکې چې دی هم مذاکرات روانو. کله چې دا حمله کېدله او دا جنګ شروع کېدو نو د دې نه مخکې هم د ایران او د امریکې په منځ کې مذاکرات روان وو. نو په هغې دبره چې دی امریکې په ایران باندې حمله وکړه. دغه شانتې د ټرمپ بیانونه چې دي هغه به تاسو اورئ چې کله وایي چې ایران چې دی د مذاکراتو دپاره وینا کړې ده چې مذاکرات کوو، کله وایي چې مذاکراتو ته چې دی جوړ شي ټایم په ټایم هغه خپل بیانونه چې دی هغه چینج کوي. هغه تاسو ټول ته پته لګېدلې چې د هغه مازغو چې دی کار هم پرېښودی دی ځکه نیټو چې دی هغه مکمل د هغه نه دغه شوه جدا شوه هغه چې دی هغه پرېښودل وایي ځان له خپل جوړ چې دی دا کوئ که ابنای هرمز ازادولی شئ ازاد یې کوئ که نه ازادوئ نو دغه شان دی به پروت او زما سره خپل تیل چې دی هغه پوره دي. نو اوس یورپ ممالک چې دی هغه د برټش سره چې دی د هغوی ځانه مشر کړی UK چې دی هغه یې مشر کړی دی او هغه به اوس مذاکرات چې دي هغه به د ایران سره کوي. د 30 دي که 35 ملکونه دي د 40 پر دغه ملکونه چې دي دی به اوس یو ځای راغونډېږي او د ایران سره چې دی مذاکرات کوي، حمله نه کوي. د حملې خو هغو ته الریډي پته ده چې امریکې حمله کړې ده هغې تر اوسه پورې ابنای هرمز آزاد نه کړو. نو دوی اوس د مذاکراتو یو ټیم چې دی دا به جوړوي او د ایران سره چې دی هغه به مذاکرات کوي او ابنای هرمز چې دی دا به ازادوي. خو د ابنای هرمز دغه یو شرط دی د ایران هغه و چې په دې به ماله ټیکس چې دی دا به راکلی کېږي او په دې باندې اوس چې هم دی نو د پاکستان جنډه چې په کم جهاز لګېدلي هغه جهازونه پرې خالي راوړېدی شي او باقي جهازونه چې دي هغه په دې باندې نشي راوړېدلی چې د هغې ټرمپ چې دی هم تصدیق کړی دی او د پاکستان حکومت هم پرون ویلي دي چې 60 جهازونه چې دي وزیر اعظم په خپله ویلي چې 60 جهازونه د پاکستان په جنډه باندې چې دي دا راوړېدلي دي. نو تاسو راته ووایئ چې دغه ملکونه او په دې کې کامیاب شي که به نه شي او ایران به د دې سره مذاکراتو ته جوړ شي که نه شي چې ابنای هرمز چې دی دا ازاد کړي ځکه چې هغو پسې خپل یو 35 ملکونو والا یو جرګه چې دا پسې